بیا پکې سوایا لیکن زمونږ د پښتنو په وطن کې دا رواج دی چې د ختم القرآن په موقع باندې د محلې خلک راټول شي او خلک وایي چې چنده وکړئ پخلی مخلی وکړو او خیرات کوي نو چې خیرات کوي د هغې لپاره شپږ دیګه اووه دیګه پخو او چې د حافظ صاحب خبره راشي نو شپږ سوه کسان درې سوه کسان د یوې جوړې دپاره چنده کوي تاسو زما په خبره ورسېدئ وایي شپږ دیګه پاخه کوي د ختم دپاره ختم چا کړی دی قاري صاحب کړی دی خیرات هغه خلک په یو بل خوري چې په یو خیرات نه کېږي ټول مالداره دي دا خوراکونه خو ته روزانه په کور کې کوې چې د چا دپاره اهتمام پکار دی هغه دی چې هغه دنیاوي طور په تا باندې غوره دی چې د هغه سره علم دی او دینی او روحاني اعتبار باندې خو د قرآن حکم دی حکم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون او د یو حافظ قرآن مرتبه ته او مقام ته چې یو حافظ ځان سره جنت ته څو کسان بوځي لس کسان حافظ قرآن به ځان سره جنت ته لس کسان بوځي الله وایي قرآن وایي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د حافظ مرتبه او مقام ته څوک نشي رسېدلی دی چې په دې کومو لارو د مولانا احمد سعید صاحب دې جومات ته راځي نو دا احسان در باندې اول د الله دی او احسان په دې شکل کې دی چې دې دله راوستو چې په دې اداره کې دا جومات او دا مدرسه جوړه کړه دا څو دې در باندې وکړل اوس ستا دغه بچې چې ستا پکې دې شي دومره مینه نه راځي هغه کالج او سکول چې په هغې باندې زه هرګز دا نه ویم چې ګورې څوک دې نه دا مطلب واخلي چې د کالج او د یونیورسټۍ مخالفت کوم چې ډاکټر جوړ نه شي بیا به ډاکټران چرته او چې پایلټ پیدا نه شي جاز به څوک الوځوي دې سره اعتراض نشته صرف دا ډبل سټینډرډز دي چې هغې ته یو نظر دی او دې ته دې نظر ولې کمزوری دی چې ته در باندې دومره احسان وکړو چې دی د دې احسان ذریعه شو ستا دغه ماشوم چې د کور نه را روانېږي فرشتې ورته په لاره کې کېني فرشتې ورته وزرې خورئ او دا په دې لاره کې دا در و دیوار ونې بوټي چې څه شی نه دي بشمول فرشتې او ته وګوره که په سردریاب موږ ته نږدې دی که اوس پکې اوبه او که نه چې کم کم ځای کې دا سیندونه نهرونه دریابونه سمندرونه د دې په تح کې چې کم کبان او میان ګرځي ستاسو د دې ماشومانو دپاره هغه الله ته د بخشش د مغفرت د درجاتو د بلندۍ سوالونه او دعاګانې دا تایید او دا خبره په دې بل طرف نشته بیا څه وجه ده چې زم دا ګڼم تم دا ګڼي چې زما د دنیا او د آخرت ګټه چې کومه ده نو هغه په دې کې ده د هغې نه باوجود د خلکو دې طرف ته نظر چې دی دا نشته دی او زه په دې وجه خفه کېږم نو زه خلکو ته ووایم چې تاسو حق دا دی چې کوم سړی قرآن ختم کي نو حق دا دی چې الله وایي چې د ده په شان بل څوک نشته او خلکو رسول الله ته وایي دې خلکو ته ووایه چې د قرآن والا یعنې علم نه مراد څوک دی د قرآن نه لوی علم نشته د قرآن نه معجز کتاب بل نشته نو الله رب العالمین ورته وایي چې د دې قرآن دا حامل قرآن چې دی دا حافظ قرآن دی خلکو د ده مرتبې او مقام ته ګورې څوک نه رسي چې تاسو ټول را برابر شئ نو حق دا دی چې ټوله محله ووایي چې هر یو سړی به د دې حافظ صاحب دومره اکرام کوي داسې مثال ما ته نه ښکاري چې په یو جومات کې داسې د شپږ سوو کسانو خلک جمع مونځ کوي درې سوه کوي چې د درې سوو جوړو ډېری ودرېږي او خلک دا ووایي چې دا خیراتونه موږ په یو بل باندې روزانه خورو اصل حقدار او لایق چې دی د قرآن دا حافظ دی چې د ده احترام وشي او دومره اکرام وشي چې هر بچی په دې وطن کې د پښتو په دې وطن کې په خیبر پښتونخوا کې دا تمنا او ارمان کوي چې پلار ما حافظ کا ځکه قدر او احترام الله پلیز ډېر دی الله خو یوازې دی نه